یو انسان دی هغه نه به د صلات التسبیح موس کې په یو رکن کې مثلا تسبیحات تیر شو انسان دی نو ورپسې چې کوم رکن دی پای کې د شل پیرو وای اس مسله نشته کم رکن کې د نیر شو ورپسې رکن کې شل پیرو وایا خو دوه زینو کې بس رب نه وي یو قومه دا یو جلسه ده قومه چې کله ته د رکوع نه راپاسې سمع الله لمن حمده دوی له د لکشان ولاړه چې دا د قومه وای نو کو رکوع کې د نیر شوی نو چې قومه ته راپاسې ده نو قومه کې بخپل لس پیره وې خو د رکوع کې چې کم پاتې شوی اب بده کې نه وي سجدي له چلا شي ال دبه وې د کشان جلسه کې د دوو سجدو په مابین کې چې کم د الله کشان ناس ته د ته جلسه وې نو کو یو سجده کې د نهیر شو نو چې کله را پاسې ده نو بده پاسې دو کې هغه خپل لس پیره وایا خو د تیر شوی رکن پکې لس پیره مرا ګرځوا دویمه سجدي ته چلا شي نو پاره کې شل پیره وایا مده مسله باندې پوښوي تاسو قومه کې او جلسه کې به صرف د ما قبل د مخکینی رکن هغه قضای شوی چې کم تسبیحات یا بنرا ګرځي باقی قانون دا دی چې کم رکن کې د نپات شو ورپسې رکن کې دغه ادایګي ډبلو کا دویم چې کله انسان تسبیحات وای نو باز خلک په ګوتو شماري سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله په ګوتو باندې شماري نو په ګوتو باندې شمارل سره مز مکروه کیږي یا باز خلک ملیدلی په تسبیح ځان سره لاس کې نیولې مسکه په تسبیح شماري باز سره دا کاونټر وی په کاونټر شماري ټک ټک کوي بګي نو دا په موس کې کول په ګوتو شمارل یا په تسبیح یا په کاونټر نو دا مکروه عمل دی پزړه کې شمارل پکار دي 10 پیره شمارل دي که دومره ګران څه نه بیا فقها یو جوازي صورت لیکل دي کو یو انسان وی زوی کمزور امامانه هېریږي نو هغه د بیا دا طریقه اختیار کی چې مثلا لاس یې خېده او دا یو پیرو وي نو د ګوتې له زور ورکی بلې پیرو د بلې ګوتې له د زور ورکی دی بلې ګوتې له زور ورکی او چتای به نه صرف زور باور کوي علامه شاملی کلی دی نو دې سره موږ نه مکروه کیږي بیا موږ صحیح دی جایز دی نو بھائی اعتکاف یو نن ورځ دا نن اتلسم رمضان دی سبا نور لسم بل ورځ شلم د اتوار په ورځ باندې بیا چې کوم مشوره ځای د یو